بسم الله الرحمن الرحيم بخصوصا وكان بديري غيرتي وغريالي خاوري دلتا دبوري تدي ميجان كلاب مصور دپشتانه کام ددیرو درنو خبرونو درنو سپیژنو ځوانانو مشرانو کشرانو د جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ پیپل پارټي عوامي نیشنل پارټي او نورو سیاسي ګوندونو کارکنانو تاسې د ډېرو بهادرو قربانو رنګه د دې مېلمنو چې په هغه کې علي محمد جتک محمد شهید حیدري صاحب د بل ځای مېرمانې دي او په خپل مولانا صاحب لس کاله بعد راغلی دی چې کم قدر تاسې دې مېلمنو ته ورکړئ الله پاک تاسو ته قدر درکړي ورونو خبرې ډېرې نه کوم مولانا صاحب راغلی دی ډېر په غور بیا اورئ خو دلته هم چې راغلي یو څه مجلس به کوو نه چاته بد وایو نه چاته ښکنځل کوو خپلې منډې خوندې راباندې ګرانې دي د بل د منډو خوندو عزت کوو البته د دې ملک اوسېدونکي یو موږ هم انسانان یو موږ هم یو فکر لرو موږ هم ضروریات لرو ورونو تر څه شروع کېدو مخکې د غاړې تازه کولو دپاره د دوه نارو جواب راکوئ ټول خلک یې کوي هر عالم دین به کوي هر کارکن به کوي اوله ناره دا ده بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر سفر دوره نعره تکبیر انقلاب عزیزانو دا مرش نعره تکبیر کوو په لمانځه کې کوو یا په جلسو کې کوو دا به د معمولي نعره نه بولئ چې مسلمان دا وایي چې الله اکبر دی دا فیصله کوي چې زه پر دنیا باندې صرف یو زور منم هغه د رب العالمین بل زور قطعا نه منم که موږ خپله ایمان داسې نه کړو بیا موږ د ظالم مقابله نشو کولی عزیزانو دلته موږ راغلي یو مولانا صاحب راغلی دی ملګرو ځوانانو ډېرې خبرې وکړې ورونو د بېکارۍ خلک نه دي راغلي چې موږ بېکاره وي یا د عمران خان د ګڼې سره مخالفت دی موږ د عمران خان سره بدي ده نه موږ د عمران خان موږ د عمران خان سره بدي نه ده خبره دا ده چې پاکستان جوړ شوی دی له اولې ورځې د عمل روان دی پر کیهي روان دی پر کمزوري روان دی پر خرابي روان دی نن بیا ته راورسېدی چې د ډوډۍ پکې پیدا کېدل ګرانه شو امن و امان برباد شو انصاف له ملکه ووتې زندګي برباد شوه د هر شي وجوهات دي پي ډي ایم دا خیال کوي چې د دې وجه واضح او ښکاره ده یو فیصله به موږ کوو ترخه ده پروا نه لري که چا خوابده کړه پروا نه لري په رښتیا خبره که څوک خوابدی الله پاک پای تاسې کوئ دا فیصله به د پاکستان ولس هم کوي
دا پاکستان سلامه د پاکستان فوج هم کوي دا فوج د دې ملک دپاره که دا ملک د دې فوج دپاره ساده پښتو ټکی دی دا ملک د دې فوج دپاره که دا فوج د دې ملک دپاره که دا فوج د دې ملک دپاره دی مولانا صاحب اوس راولاړ شي موږ به ټول پسې ودرېږو پر قرآن کریم به لاس کښېږدو چې موږ د داسې یو فوج چې هغه تر عین لاندې وي خپله جنګي تیاریانې کوي په سیاست کار نه لري دلته ګوتې ورولګو دلته به دا اوس وکړو پاک فوج زنده‌باد ووایي او که دا فوج دی د دنیا هېڅ فوج که په کفر کې دی که په اسلام کې دی که په جمهوریت کې دی که په جمهوریت دی د دنیا هېڅ فوج په سیاست کې کار نه لري د پاکستان فرض کړه یو سړی وزیر اعظم دی یو سړی صدر یو سړی حلف اخلي حلف علما به پوهېږي حلف قسم دی حلف قرآن دی حلف وعده ده د امریکې صدر چې حلف اخلي انجیل ورته پروت دی دی وایي چیف جسټس بیان ورته کوي دی وایي زه به دا منم زموږ د پوځ په پاکستان په آیین کې حلف دا دی چې زه به په سیاست کار نه لرم اوس چې پوځیان خپل حلف نه مني بیا د وزیر اعظم سره مني بیا د چیف جسټس سره مني بیا د وزیران سره مني حلف وعده ده زموږ پوځ دا مهرباني به کوي پر موږ دوی ګران دي لیکن پاکستان د دوی پر موږ ګران دی په پاکستان کې د پښتانه کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې د پنجابي کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې د سندي کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې پښتونخوا وطن دی خپل ځکه یې ده پښتونخوا په پاکستان کې د سرایکي ځکه پاکستان په دې جلسه کې ناست تر ډېرو انسانانو کشر دی په اوسنیو کې پیدا شوی دی په دې جلسه کې په سلګونو خلک د پاکستان مشران دي پاکستان نه و پښتونخوا وطن و پاکستان نه و د بلوچ وطن و پاکستان نه و د سندي وطن و پاکستان نه و د پنجابي وطن و پاکستان نه و د سرایکي وطن و موږ چا فتح کړي نه یو موږ مفتوح نه یو موږ د چا غلامان نه یو نه دلته څوک مفتوح شته نه دلته څوک فاتح شته او که چا دا فکر دی که د چا دا فکر دی چې دی به دلته پښتون بلوچ سندی سرایکی د هغو ولسونه د هغو نعمتونه لوټي او موږ به غلامان بولي دا خوبونه فرعون لیدل دا خوبونه نمرود لیدل دا خبرونه نور جابران لیدل بیا الله پاک په خپل بنده ته وویل موسی علیه السلام ته ورورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړه غلامي قرآن کریم بندګي بللې ده د جمعیت علما اسلام کارکنان د پښتونخوا ملي پارټي کارکنان دلته نور اولمپیک کارکنان دا به د خدای سره وعده کوي پر قرآن به لوز کوي چې دلته به موږ د خدای بچی منو تر خدای رالاندې به د خپلو عقایدو بچی منو پر موږ باندې څوک باداري نشي کولی موږ په پاکستان کې د غلامانو رنګه کتن ژوند نه کوو او چې کوي پوره پښتانه دې لاله کوي پاکستان جوړول غواړو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نوی پاکستان جوړول غواړي ما چې ویل انقلاب معنا ده انقلاب معنا ده ځینې دی دا انقلاب ته تیاري وکړي کمر جنډه برابر کې انقلاب ته تیاري وکړي انقلاب معنا ده چې د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست پر سرکار پور دی د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست پر سرکار پور دی دلته ډېر عالمان ناست دي زه نن هسې اجازه اخلم مولانا صاحب ما د غږ مشر دی قرآن کریم په قرآن الله پاک وایي ارأیت الذي یکذب بالدین تاسو هغه څوک پېژنئ چې د دین تکذیب کوي
چې دین سره زیاتوب کوي بیا یې په خپله بیانوي فذلک الذي يدعو اليتيم ولا يرغب على طعام المسكين دوی وایي هغه څوک دي چې یتیم سره بدي کوي دښمني کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کول قرآن کریم د دین تکذیب بولي بل څوک یې کوي کې نه کوي مولانا فضل الرحمن به زموږ د ټولو لخوا د دې سره دا وعده کوي انشاءالله الرحمن چې موږ سره منظم سو موږ دغه سو د غریب د ډوډۍ بندوبست به سرکار کوي خامخا به کوي دا پر موږ په دې وطن حق لرو ورونو خبره دا ده عزیزانو پاکستان لکه معاشور انقلاب داسې ملک جوړول غواړو پاکستان پوځ خو په سیاست کار نه دی نن دا حال دی نن پاکستان پوځ د هندوستان په روایتي جنګ کې مقابله نشي کولی زموږ پوځ 10 کاله په مسله اخته و یا د ایوب خان په شمول کې یا ضیاءالحق بیا مشرف 10 کاله خپل کار پرېښی و نتیجه یې دا شوه چې نن په روایتي جنګونو کې هندوستان تر موږ بدالست دی ځینې ناپوه مجران وایي موږ کشني ایټم بمان جوړ کړي دي موږ بې دست کړو فلانی ښار به مات کړو لیونی کړي مازده خراب کړي دا عیاشي دنیا نه هندوستان ته ورکوي نیتا ته نه کوي چې ایټمونه ویستوالی د دې فوج د خلاصون لاره دا ده د دې فوج د صحت لاره دا ده موږ په دوی کې وطندوستو کور کمانډرانو ته وایو پروفیشنل کور کمانډرانو ته وایو چې دوی پروفیشنل فوجان دي چې مهرباني وکړئ دوکانداري ستاسې کار نه ده مهرباني وکړئ سیاست ستاسې کار نه دی مهرباني وکړئ په خلکو کې مداخلت مه کوئ پاټیان یې مه ماتوئ تیانګ مه چلوئ تاسې پاټیانو کې خلک درکوئ او عزیزانو د بوري خلکو خوا ورته کوئ خاص ته کوم تاسې مالداره خلک یاست میا والا خلک یاست د لاندې پسونه مالداره خلک په منې نه د دغسې جلا کړي د میا سره بیا دوه لکې وربشې ورکوي د نور میا سره جلا دی ډېر خوشحاله وي چې ما ته رومجنډۍ شوروي نم شوروي چې ما ته دا ناز راکوي چې د یخ هوا د ژمي راشي چاړه پرې کښېږدي دی د لاندې پسه دی دلته ځینې خلک زه پاس کوم ناڅاپه ترینه څکه فلانی چا توقع دا بدماشان دا جاسوسي ادارې په وطن کې ګرځي ځوان هلک خطا باسي دا شل کلاشینکوفونه در واخله دا سکیل در واخله ورسه که څوک وژنې که د چا په کور ننوځي بیا د بیمار که د چا خور وي که د چا مور وي خدای ته وګورئ دا کار مه کوئ دوی په تا دا کار کوي داسې د لاندې څرنګه به دي سهار چاړه کوي خپل کام ته مه درېږئ د خپل کام ملګري شئ په اور یې پسې کړئ دا د دوی د مور سرټیفکېټ دا د دوی د مور کارډ دا د دوی د مور تماشه دا د وطن د برابرۍ لار دی موږ سیاسي خلک یو که جمعیت علماء اسلام دي که عوامي نیشنل پارټۍ ده که دا نورې پارټیانې دي موږ د کام د بچیانو سره جنګ نه کوو و خدای ته وګوره د بل دپاره د سیاسي کارکونانو په مخ کې مه درېږه د بل دپاره د خپل کام د ازادۍ په مخ کې مه درېږه موږ پاکستان ساتل غواړو چیرې به موږ پلان کوو چیرې کوئ د مولانا په امامت کې موږ پلان وکړو چې موږ د پاکستان ساتل غواړو داسې ساتل غواړو چې د بل د مور کم حق و د پښتنې مور به راکړي چې د بل د لور کم حق و د بروس خور به راکړي چې د بل د معاینې کم حق و د سرایکۍ به وي د پنجابۍ به وي داسې به ژوند کړو انسان به د انسان برابر وي پاکستان به یو جمهوري پاکستان جوړوو داسې پاکستان چې په ووټ به جوړېږي د پاکستان خارجي او داخلي پالیسیانې به سیاسیان جوړوي نن چې وینې سفیر صاحب روان دی په فلاني کور کمانډر په دفتر ننوځي څه شخړه دی دا د کار څه دی دی خپل اصلي دفتر خارجه ته او دارنګې تماشې پاکستان یوازې کوي نن پاکستان یوازې دی پر پاکستان ډېر درانه تورونه دي د دې خانې ورته ایښي سپین خړ او تور و خړ ته یې واچوه ولې په اردو بیا وګڼم څه ده چې ما طالبان سره پوسټ لرو
ما سپین خړ او تور اوس پاکستان په خړ لاین کې پر دې الزامات دي وایي ته دهشتګرد ساتي ته دنیا کې ګوتې وایې ته په دنیا کې تماشې کوې د دې خړ دې خدای خلاصي د مولانا په مشرۍ کې به پی ډي ایم خلاصي بل څوک یې نشي خلاصولی بل څوک یې نشي خلاصولی ته خو بیا هم لګی لکه بېکاره هلک بېکاره بچی کار یې ولي لاس تر شا نیسي هر ځای چې زموږ غل وویلي پل یو موږ ته ودرېږي وایي ما ټرېننګ په پاکستان کې کړ نن په افغانستان زموږ ټول پښتانه وي زما سل په سل کې باور دی نوم به یې نه اخلم ګرد دلیل دی پکتیا به هم دلیل پکتیا به هم دلیل ګرد خلک دلیل زموږ په وطن کې دا غوبل په چیش دی نن څوک پر موږ نه سوځي 50 کاله وشو روسیا خو ولاړو امریکایان ولاړو فلانۍ ولاړو 50 کاله وشو نه مسلمان راځي چې موږ روغه راوکړي او نه موږ فلسطین خپله روغه وکړو د قرآن کریم حکم دی وهر عالم دین ته وهر مسلمان ته چې د مسلمانانو دوې جګړې دوې ډلې په جنګ سره اخته شوې فاصلحوا بینکم او بیا ورسئ بیا یې واورئ چې ګرم و هغه سره جنګ وکړو قتلو فقتلو جګړه ورسره وکړي او بیا په انصاف فیصله وکړي وروره زموږ په افغانستان کې سال دی افغانستان دا پی ټي ایم ملګري ناست دا زه ګډ پېژنم پی ټي ایم د پښتون وطن یو قومي تاریخ د آئین د هر ارټیکل لاندې پی ټي ایم بلکې د پاکستان یو هندو د پاکستان یو سکھ د پاکستان یو عیسائی د پاکستان یو سړی دا حق نه شي جلسه وکړي پی ټي ایم جلسې کړي دي چکان یې نه دي کړي مړ یې نه دي کړي پاکستان ته یې بد نه دي ویلي علي باندې د غلط دهشتګردۍ مقدمه ده لعنت پر دا جج لعنت پر دې ماسټر لعنت پر دې حکومت څه شي دهشتګردي علي څه ویلي دي اول هلک ترین هلک څه ویلي دي اول د وروره پی ټي ایم چې څه ملګري ناست دي زیاتور دی ناروا ده بده ورځ ده دا به خامخا یې نه کوي وروره موږ درسره یو که د وکیل کومک غواړئ که د جلسې کومک غواړئ که د مرزاباد کومک غواړئ که د زیندآباد کومک غواړئ تاسې هم مهرباني وکړئ بلان ووه هلته په خپلو جلسو کې ګوره له باجوړه نیولې له باجوړه نیولې تر خیبره تا زموږ په وطن څه ناورین جوړ کړي په څه شي زه مړ کړم د پښتانه په وطن کې د بلوچ په وطن کې د عرب په وطن کې د اسلام په وطن کې مرګ پر دوی خبرې جایز دی یا به چا د چا نازولي وژلي جرګه به نه کوي خاص به نه کوي سپین سرګي به کتاب مري یا به څوک د چا په کور نه ننوتلی موږ څه کړي وو پښتانه ته راغله تا جهاد دی د امریکا راغله روسیان راغلي وو بالکل پاتې شوي وو زلزله راغلې وو ډېر ښه وو لیکن دغه وزیرستان نه چې چم نه نور راوستلي وزیرستان نه عرب نه نور راوستلي وزیرستان نه ما د دنیا جان خلک نور راوستلي بیا د هغه وساتل بیا د وزیر مسعود په وژلو 1100 د جرګې ممبران دي په یوه یوه ګولۍ وویشتل اویا زره دې مړه کړل اویا دې نه دېرش دي په څه دې ورکړل ما کړي څه دي اوس وژلی دي هم یم او وزیره ښځه چې خفه شي یا مسعوده ښځه یا ناصره قبایلو به دا ویل ول زوی دې مړ شي یا به ول کور دې ړنګ شي تا زما زوی یې مړ کړي کور دې مې راړنګ کړي زما پر دغه دې بمبارۍ هم وکړې او نن مې دومره بې غیرته بولې چې ته به ډول راته وایې زه به اتم درته وم دا پر مور دې نالت ته په پلار دې نالت ما ته به ډول وایې زما پر بې عزته خور بیا د دماغ پر بې عزته لور پر بې عزته مور پر نړېدلي کور په زرګونو انسانان بېرته هم شکر کاږه د پاکستان ګورجان ته موږ وایو چې دا شکر دی تر اوسه پورې وزیرستان بلوچ سندي پښتانه دا نه دي ویلي چې موږ پاکستان نه منو ما کوه خدای مه کوه دا مه مجبوره ولا خلک دا دغه بلا به دې خدای خلاصوي دا فضل الرحمن د پي ډي ایم دې خلاصوي مهرباني وکړه خبره خلاصه کړه هغه دې خلاصېږي چې عین وي د عین لاندې به پارلمانتونه جوړېږي موږ د شاخیرات نه غواړو
چې موږ ته خلاف راکړي داسې جوړ پښتونخوا وطن بلوچ وطن د سندي وطن پنجابی هم سراکۍ هم دا وطن د دنیا د جان د نعمتونو ډک دی هغه ټول نعمتونه چې په سوره رحمان کې الله پاک بیانوي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما دا ټول نعمتونه زموږ په وطن کې شته موږ د لوږې وروسته دا ټول نعمتونه زموږ په وطن کې شته موږ د لوږې وروسته بلوڅ غریب خوله یوازې نیولې ده دوې جوړې کالي نه لري تا ګنډې پسې راخیستې دي په توپو نه جوړېږي دا عمل په مشوره چلوو پښتنو عزیزانو خاص ته کوو بلوڅ هم خاص کوو عزیزانو موږ به ظلم نه کوو الله پاک ظلم نه مني الله پاک د ظلم مخالف دی الله پاک وایي زه د ظالمانو ملګری نه یم لیکن خپل حق بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به ونه خپل حق به نه پرېږدو پر بل به حمله نه کوو انشاءالله الرحمن عزیزانو د ولس زور د خدای زور دی که خدای کول مولا فضل الرحمن راځي ماپښین وخت زه لنډومه ورونو فضل الرحمن صاحب خبرې په غور اوري نه جنګ کوو نه ښکنځل کوو تبلیغیان دا لنډې لنډې تورې بسترې نه دي دا هر یو واخې زه یې مخه بستره یو خبره لا بله ده خوشحالي خبره ده ما یاد یعقوب ناست دی یعقوب زما کلاس فیلو ده ما د فلاوو په کښوري پر ما ګران دی نن ده هم وویل وعده یې کړې ده چې دغه نه به ځو اسلام آباد زه په دې خوشحالي کې دوې کړکې چرګې کړکه چرګه پیدا کول ډېر ګران کار دی دوې کړکې چرګې یوه هګۍ والا چرګه یو تور چرګه راولم چې یعقوب زموږ په دغه کې ملګری وي او شکر دی مخکې جګړه چې موږ کوله یوه دا کماله جګړه وه او مخکې چې موږ دغه کړې وه دغه یوه د مولانا صاحب کماله جګړه وه اوس نو خلک په رښتیا راغلي خو په رښتیا راغلي سره هم ولاړه ده شنه هم ولاړه ده بله هم ولاړه ده بله هم ولاړه ده موږ هم درسره یو ما ته به یو خواست دی پښتونخوا مې رایم پاټۍ ما لاس موږ لاس تر کړی دی په پي ډي ایم کې هم اصغر خان ته هم اسفندیار ته هم مولانا صاحب ته یو دعا به راته کوئ زه یې خدای ته ما کړې ده چې خدای پاکه زموږ د خدای نور ماته انشاءالله زموږ د خوا نه ماتېږي په مولانا نیم باور دی اصغر نشو سره خولي پر سر په ده نیم باور دی په بل بلا نیم باور دی ګرد به ځو مخ به پیش ټوله ځو به افغانستان امن غواړي زه نه وایم به علامه اقبال وایي علامه اقبال شاعر مشرق دوی وایي ده د پاکستان خوب لیدلی علامه اقبال په فارسي کې وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آب پیکر دل است از کشاد او فساد اشیا از فساد او فساد اشیا وایي اشیا د خټو یو کالبوت دی پښتون کام د هغې زړه دی که دا خوشحاله و دنیا به خوشحالي که دا خوابدي و دنیا به خوابدي د علامه اقبال دا شعر نن د ښکاره دی نن په افغانستان کې بده ورځ ده موږ ګډ په تکلیف یو وروره کوشش به کوو امن به راولو د ورور سره به ښه کوو عزیزانو کارکونانو دا ګډ کارکونان چې لاس ورله ورکړي هېڅوک تر موږ نه دي انقلاب را نږدې دی نارې به ووهو زنده‌باد مرده‌باد اللہ اردو میں معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب 2 منٹ میرے بھائیوں معافی چاہتا ہوں آج بوری کا کچھ اثر ہوا سحر انگیزی ہے بوری ہماری قومی تاریخ کا انگریزوں کے وقت سے مرکز رہا ہے ہم پشتوں میں کہتے تھے تو خواران ازائی بورائی دو غریب کی جگہ بوری ہے تو اس لیے مجھے پشتوں میں بات کرنی پڑی میں عرض کر رہا ہوں میڈیا والوں مولانا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے وہ دنیا میں دن بدن یکا و تنہا ہوتا جا رہا ہے اس کے انتہائی قریبی دوست اس سے دستکش ہے مجھے ایک سے زیادہ ذمہ وار ترین پاکستانیوں نے جو وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے مجھ سے کہا کہ ہم چین گئے تھے اور چین نے ہمیں کہا فلاں کو مانو ہمیں تو بخشو ہماری باغیوں کو بھی وزیرستان میں تمہیں جگہ دی
मैं अर्ज कर रहा था कि आए हम अपनी फौज के साथ बात करें और फौज से ये कहें कि सीधी सादी बात है, क्या ये मुल्क फौज के लिए है या ये फौज मुल्क के लिए है? अगर ये फौज मुल्क के लिए है तो दुनिया जहान की अफवाज को जो भी बरात मिलती है, हम अपने पेट से पत्थर बांध कर वो बरात अपनी अफवाज को देंगे। हम उनकी एजेंसियों को बेहतरीन एजेंसियां बनाएंगे, सिविल एजेंसियों को भी, मिलिट्री वालों को भी, ISI को भी, MI को भी, लेकिन सियासत में उनकी मुदाखलत, आईन जो कहता है उनकी मुदाखलत नहीं होगी। पाकिस्तान की दाखिली और खारिजी पॉलिसियों का मरकज और मंबा पार्लियामेंट होगी। पश्तून वतन के वसाइल पे आईनी तौर पे पश्तून बच्चे का हक होगा। बलोच वतन के साइल वसाइल पे आईनी तौर पे पहला हक बलोच का होगा। पंजाबी वतन के वसाइल पे पहला हक पंजाबियों का होगा, यही सराइकियों का होगा। लोगों की कल्चर का एहतराम होगा, उनकी जुबानों का एहतराम होगा, मर्जी से मुल्क चलाएंगे। हम ये बात गपशप में नहीं कर रहे, हम अपने इस मौजूदा तारीख के कायल रहनुमा मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जहां हमसे कोई हल्फ लेना चले, हम ये हल्फ लेने के लिए तैयार हैं। हम एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार न हो जाए। खुदा पामाल और ब्या नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इनकलाब, मौलाना फजल रहमान।